المیا ولید ځوان بربادوي آخرت که خاکوي د اخلاص تنظیم تراشا آخرت. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروګرام د یتیم مؤثر اعظم ستاسو د اخلاص خادم الیاس سهارا او ملګرو دا خلالیو په میدان کې د میدان د الګرام هغه کور ل روان یو سمو د وړاندې چې تاسو کوم پروګرام کتلی په هغه کور کې یو بچی بلال د سلورو کالو او شپږ خوریانې وې ژوند ډېر زیات د سختو سره کومو غیرتمندو پښتنو مسافرو چې دنیا د ګوټ ګوټ نه هغه کور لا پیسې را لېږلې خوشحالۍ را لېږلې هغه خوشحالیانې کله چې دا کور سره خبره وشوه هغوی ویې موږ ته سوزکۍ به کار دی په هغې باندې به ځان ته پنجره ولګو چرګانو کار به پې کوو 200 روپۍ به خپلو بچیانو له ګټو د هغوی خواهش دا و د هغوی ډیمانډ هم سوزکۍ و هغوی ته هم ستاسو هغه را لېږلې خوشحالۍ را اخیستې دي ورکو به هغې بچیانو ته نن دا سوزکۍ ستاسو د طرفه ستاسو هغه خوشحالۍ دا وخت کې مونږ د پجرې چې کوم زموږ نماینده دی عثمان زیب بای د هغوی په کلي کې ولاړ یو د هغوی مشر ورور هم زموږ سره ولاړ دی د هغه باباجان هم زموږ سره ولاړ دی هغوی نه یو تپوس کوو چې کم کور و د هغې حالات هم دوی کتلي وو په کم نظر ورته ګوري مسافرو دی چې کم ډېر غټ سټرګل یې کړی دی ډېر محنت یې کړی دی دې بچیانو له دا خوشحالۍ را لېږلې دي. حاجي صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجي صاحب دا راته ووایه چې کوم مسافر دی د ملک نه بهر ژوند کوي خپله هم ژوند د سختو سره دی تاسو خپله مسافري کړې د مسافرۍ د وخت درته پته ده چې څنګه وي هغې مسافرو ډېرې زیاتې خوشحالۍ را لېږلې ستاسو د میدان د الګرام هغه کورنۍ تاسو لیدلي وه چې د هغوی په ژوند کې څومره سختې وي د هغې مسافرو د برکت الحمدلله نن هغې بچیانو ته موږ دا سوزکۍ را روان کړې په کم نظر ورته ګورئ او هغې مسافرو ته به سم میسیج ورکوئ اخلاص اداره کې چې کوم خلک منډې ادا کوو جناب خدای دې هغوی له اجر ورکړي او د دې پیسو چې کم دي قرباني وکړه دا سوزکۍ وله واغسته او دا کاروبار یې وله وکړو د دې اوسه دین خدای ښه وکړي دومره محنت هغه غرونو سرونو ته وخاته او دا خپل خدمت هم منډه تړلی وواله او هغوی ته دا هیلپ وکړو نو نور موږ هېڅ نه شو ویلی خو شکریا ادا کوو د دې کسانو چې کوم راغلي دلته کې او د هغه کسانو شکریا ادا کوو کومو چې هلته کې پیسې محنت کوي او کوشش کوي او پیسې ودله غونډوي او د هغوی کار پې کېږي. ښه ملګرو روان یو د الګرام هغې کور لا هېڅ چېرته مه ځئ زموږ سره اوسئ تاسو له ننني پروګرام کې درکوو ډېرې زیاتې خوشحالۍ کمې چې تاسو را لېږلي نو زموږ سره اوسئ. غریبانو ملنګانو خدمت دې پکې د غریبانو ملنګانو خدمت دې پکې. ښه ملګرو موږ هغه ځایګې ته راورسېدو زما په شا باندې به تاسو هغه کور هم کتی شئ خپل ګاډۍ مه چونکې دغه بره ودرو ځکه چې خو دې ځایګې نه ځي نه خو دا سوزکۍ چونکې پرویل دی 91 ماډل الحمدلله او پریس ګاډۍ م اخیستې دی دې بچیانو له نو سوزکۍ هغې ځایګي ته ځي هغه بچیان هم چې کله دې ځایګې نه سوزکۍ ولیدو کور خو ډېر زیات لرې دی خو ډېر به بېچینۍ سره بهر راووت او هغوی ته هم دا اندازه شوه چې دا ګاډۍ شاید چې زمونږ دی نو هغه مخامخ کور کې ښکاري هغه بچیان ورځو هغوی ته به ستاسو هغه را لېږلي خوشحالۍ ورکوو زمونږ سره اوسئ. ښه ملګرو نو روان یو د لارې دا منظر به هم تاسو کتلی وی خو چونکې هر وخت مونږ ستاسو سره دا ته که نه شو راغستی ویډیو هم ډېره زیاته اوږدېږي او همیش خو دې ځایګي ته مونږ دا څومره لار چې دا مونږ پیاده والي دا ګاډۍ پورې په هغه سکول سره پرېږدو او راځو دې ځایګې ته راسونه لار چې مونږ وویل دا مونږ همیش پیاده وو داسې ډېرې لارې ډېر غرونه ډېر سمونه داسې وي چې د اخلاص ټیم یې پیاده وهي خو مقصد دا وي که هغه لارې مونږ ستاسو سره ریکارډ کوو نو بیا پروګرام ډېر زیات اوږدېږي او روان یو الحمدلله هغې کور لا ستاسو ډېرې زیاتې خوشحالۍ الله دې مسافرو له لوی ژوند ورکړي ځکه چې دا 23 سوزکۍ دی زمونږ یو ټیکټر شو یو موټر شو داسې شپږ اووه رکشې شوې تقریبا ګاډي زمونږ تعداد د 30 نه واوړېدو دا څه دي دا ستاسو هغه خوشحالیانې دي هغه یوه 2 روپۍ دي چې داسې بچیانو له رڼاګانې ورکوي او ډېرې زیاتې خوشحالۍ ورکوي نو الله تعالی دې ستاسو په ژوند کې داسې خوشحالۍ تل عمر لري الله مو ژوند ډېر زیات د خوشحالو سره که ځکه چې انسان بل انسان له خوشحالۍ ورکوي نو الله تعالی هغه انسان له د هغې یو په لس خوشحالۍ ورکوي الله تعالی دې زمونږ او ستاسو د دې خدمت د دې منډې د دې ترړې د دې ستړې سیله موږ له په هغې لوی جهان کې راکړي کوم چې نه ختمېدونکی ژوند وي. بلال
یاله څنګه یې هی خدای خورا شه ماله که نه مبارک شه سوزکۍ ستاسو دا سوزکۍ د چا دی ستاسو دی چېرته و مونږ نه دی اخیستی مونږ نه دی اخیستی مړه د هغې مسافرو اخیستی دی ښه چا اخیستی خوشحاله یې ورته چل درځي سوزکۍ تور شی ورن خو پې ووه مینا څنګه بچو خیر دی سوزکۍ دې ولیدو دا چا دی زموږ چا در واخیستو تاسو مسافر یو مسافر هغه مسافر په دعاګانو کې یاد ساتئ څه دعا وت کوئ الله دې خوشحاله کړي نور الله دې روغ جوړ راولي دې سوزکۍ باندې به اوس څه کوو بچو ځان په کاروبار کوم کاروبار به کوو 200 روپۍ به ګټي اوس به جامې چې روټۍ کپړې پیسې پوره کېږي خوشحاله یې ورته ډېر خلک ډېر ته څومره خوشحاله یې کاکۍ ډېر ها ډېر ډېر خوشحاله یې ډېر څونه ډېر ښه ډېره سوزکۍ دې خوښ دی اوس به وکړې چېرته چکر مکر به وکړې ځئ او څه کار به وي کوه ها کور کې مې ویلي دي مور ته چې سوزکۍ زموږ راویستو کله نه م دي ورته ویلي ویلیم دي ویلي م دي ورته هغه ځای نه تاسو صحیح کوو که نه چې سوزکۍ را روان دی ورځو مور له چابیانې به ورکړو سوزکۍ وینا مبارکي به ورته وکړو خوښه یې ده ورځو ځای چې ځو ښه ښه ملګرو زموږ سره اوسئ ورځو دا بچیان خو ما تاسو ته څنګه وایي چې په هغه موړه راښکاره شو مخامخ په څنګه ګاډی تاسو وینئ نو هغې ځګې نه دې بچیانو مونږ په نظر کې اخیستې وه په منډه منډه راغله خپل ګاډي خواله وي دا زمونږ دی په دې به کاروبار کو اوس به هر څه ډېر تېر وي نو ورځه خورئ له هم مبارکي ورکو او تاسو هم زمونږ سره اوسئ ښه ملګرو نو دلګرام په هغې کور کې ناست یو هغې بچیانو سره خور هم را سره ناسته ده او دوی نه به اوس یو څو تپوسونه کوو د دوی د ژوند په اړه چې کوم اولنۍ د دوی د ژوند حالات وه خو تاسو کتلي نن دوی دې ته په کم نظر ګوري کوم مسافرو چې ډېرې زیاتې مرستې رالېږلې دي ډېرې زیاتې خوشحالۍ یې رالېږلې دي چې زموږ خور دې ته په کم نظر ګوري او دې سوزکۍ د کبله د دې د برکته به د دوی په ژوند کې څومره بدلاو راځي څومره خوشحالیانې به راځي هغه ټول د دوی نه تپوس کوو چې دوی څه وایي خورئ السلام علیکم وعلیکم السلام خورئ دا راته ووایه چې کوم څه موده وړاندې پروګرام شوی او کومه ویډیو شوې وه مسافرو کتلي وه ډېر زیاتې خلک جړولي وو ستاسو د کور چې کوم سختې وې کوم دردونه و د چی روټۍ تکلیف و د کپړې پیزار تکلیف و د دې بچیانو چې کوم د مدرسو د قرآن مجیدونو هر هغه څه ملګرو تاسو سره دلته کې د هغې تېرې ویډیو نه یو وړوکې غونته کې کلیپ نشر کوو تاسو دا وګورئ د دې کور د حالاتو بیا موږ تاسو له رازو په هغې په وجود باندې هغه خپله منډه ترله ډېره وهله خو بیمار شو کبي ځمکې وې زما سره څه وو هغه د هغه په بیمارۍ باندې موږ ولګول هغه د فالج د بیمارۍ اټیک سره په 3 کال باندې په ما کور راپرېوتو هغه نشته که نه موږ ته وایي قرآن مجیدونه نشته موږ وایو دغه په مدرسه کې د نورو جنوکانو په هغې کې سبق ووایو ځان نه خورئ دا راته ووایه چې کوم هغه حالات و هغه د مسافرو هم وکتل تاسو خو ډېر زیاتې سختې تېرې کړې ډېر زیات غمونه ډېر زیات دردونه ډېر عمر بیماری نه بعد چې کوم د بلال بچي بابا و پاک رسېدلی و او تاسو ته صرف د غمونو او د دردونو علاوه نور هېڅ په دې کور باندې نه و پرېښي الحمدلله ویډیو نه بعد مسافرو ډېرې زیاتې مرستې ډېرې خوشحالۍ راولېږلې د ټول نه لومبۍ خو زه تاسو ته چې کوم سوزکۍ م راویستی دی د خپل طرفه د اخلاص ټول ټیم د طرفه او د هغې مسافرو د طرفه کوم چې د اخلاص سره مرستې کوي تاسو ته د هغې ټولو خلکو د طرفه ډېر ډېر مبارکباد وایم خدای مو بخښه خدای هم دله ډېر ژوند او ډېره ترقۍ درکړو ښه خورئ کوم سوزکۍ چې م دله راویستی دی نو په هغې باندې به ستاسو په ژوند په اړه څومره بدلاو راځي څومره خوشحالۍ به ته میلاویږي څه سوچ م ولې کړی په دې باندې به څه کار کوئ دومره به پرې کېږي چې ستاسو د بچیانو د رزق د کپړې پیزار هغه تنګي به پرې ختمه شي او ختمه به شي موږ پرې د چرګانو کاروبار روان کړو موږ ورور ته خبره کړې ده د چرګانو پنجرې والا دکاندار هغه به پرې کاروبار روان کړي موږ به پرې خپله خرچه راکوي خدای دې دغه مسافرو ټولو سره ښه وکړي الله دې کامیاب کړي الله دې ډېرې ترقۍ وله ورکړي زما یتیمانو بچو ته پوسې وکړو دومره منډې ترلې زموږ دپاره ووالې
اوس خو په دې کور کې داسې کمې نه راځي که نه چې بچې به په پردي قرآن مجید کې سبق وایي یا د جامو تنګي یا د اختر خوشحالۍ چې راځي نو غمونه به نه راځي خوشحالیان یې په دې کور کې وي که نه د خیره او صحیح ده اوس په هر څه خیر څخه برابر دي هر څه موږ حالات ښه برابر دي اوله کې تاسو ماله کوم پیسې راکړې ما پې ځانه دا ګیټونه واخیستلو اوس چې ماله څه تاسو مقرر کړئ زه پې ځانه دې کور کې دا ګیټونه ولګوم نور حالات مو زموږ ډېر ښه شي خدای دې ټولو مسافرو څخه راښه وکړي زما د کور هر حالات تاسو ته ښه پاته وه اوس مې هغه ګیټونه هم پکې اخیستي دي هر څه مې اخیستي دي تاسو هم راسره مرستې وکړې مسافرو راسره مرستې وکړې د هغو په طاقت باندې موږ دا ټیم ډېر ښه شو ښه ملګرو د خورۍ خبره تاسو واورېده تېره چې ورته موږ څه پیسې ورکړې نو په هغې باندې د کور حالات که تاسو کتلي په دې باندې دروازې نه وي او یخني اوس دا ده نومبر میاشت دسمبر جنوري دلته کې ډېره زیاته یخني ده یو ولې یو خو د غره سر دی بله دا کولاو علاقه ده یعنی یو تنګې دی داسې نو هوا ډېره زیاته چلیږي چې څومره غره ته بره ځې نو هغلته کې هواګانې ډېرې زیاتې او میدان د الګرام د علاقې هسې هم ډېرې یخې دي زموږ سوات دیر میدان دا طرفونه ډېر زیات یخ وي نو الحمدلله په هغې پیسو کې په دې کمرو باندې ګیټونه لګېدلي دي کم چې په دوی څادرې ځوړندې کړې د کمرې دروازو ته د هوا نه به یې ځان بچ کوو نو ژوند ډېر زیات د سختو سره و او زموږ د هغې خور په ویډیو کې تاسو وینا اورېدلي هم وایي چې یو طرف ته یخني شي بل طرف ته نهاره شي نو ژوند ډېر زیات ګران شي نو الحمدلله هغې کمرو باندې هم دروازې لګېدلې دي کړکۍ لګېدلې دي د یخنۍ نه هم اوس په امن دي هغه ورځ تاسو کتلی چې موږ دوی ته بسترې کپړې پیزارونه چې څومره سامان هغه ته هم راغلی بهر چې کوم د دې کور ګیټ نه و امن په دې کور باندې نه نو هغه زما په شا باندې تاسو دا ګیټ کتی شئ دا هم تیار دی الحمدلله دا په دې بهر دروازه باندې هم لګېږي نو مسافرو که تاسو چېرته مرستې کوئ تاسو خوشحالۍ ورکوئ تاسو منډې ترړې کوئ د اخلاص په لار د یتیم بچي دپاره سخته تېروئ او داسې خلکو نه لس لس او دوه دوه پنځه پنځه راغونډوئ د اخلاص په لاس یې رالیږئ نو زموږ به هم کوشش دا وي چې یوازې د بچي د رزق او د کپړې بندوبست نه بلکې د هغه کور امن شي د هغه دروازه امن شي د هغه کمره امن شي هغه د یخنۍ نه هم بچ شي هغه ته به ګرمۍ کې هم سهولت شي هغه که دیني مدرسه کوي چې د هغه د خپل قرآن مجید کې سبق وایي هغه خپلې کپړې خپل پیزار استعمالوي خپل رزق خوري او چاته اریان نه وي چاته محتاج نه وي نو ستاسو د هغې لس لسو دوه دوه پنځه پنځه روپو زور به تاسو نن کتلی وي چې په دې کور باندې څومره خوشحالیانې دي دا بچیان چې په اسوځکې کې کم ناست دي کم خاندي کم خوشحالېږي ولې چې دا ډېر زیات د خوشحالۍ خبر دی او مخکې هم ما تاسو سره دا متل شیر کړی دی دا خبر مې ستاسو سره څو ځله شیر کړي چې انسان سره به ډېرې زیاتې پیسې وي خو که په دې په لاره کې 200-400 روپۍ مون کړي نو هغې ته ډېر زیات خوشحاله وي هلن کې خپلې ورسره په زرګونو په جب کې پرتې وي خو دا داسې وي مړه وایي فري راغلی نو نن حالات د دې بچیانو هم داسې دی چې د یو بچي د رزق درک نه لګي او هغه په مدرسه کې په پردي قرآن مجید کې سبق وایي چې خپل قرآن مجید هم دا بچي سره نه وي او هغه بیا دومره مسافر ورسره دومره مرستې وکړي دومره خوشحالۍ راولېږي چې هغه د خپل سوزکي خاوند شي نو ژوند کې به څومره بدلاو راځي څومره خوشحالۍ به راځي دا تاسو سوچ وکړئ او الله تعالی دې تاسو له ډېرې زیاتې خوشحالۍ درکړي ځکه چې تاسو داسې بچیانو له خوشحالۍ ورکوئ داسې بچیانو له رڼاګانې ورکوئ د کومو په ژوند کې چې ډېرې زیاتې تیارې وي او ډېرې سختې وي بلاله ته څنګه یې بچو سوزکي ته خوشحاله یې که نه اوس به پکې چېرته چکر لګې هر چېرته یعنې ککر به پکې ځې کم ځای ته چمته به ځې نور به چېرته ځې اوس خو به چرګانو کار کوئ چرګان به هم کور کې ډېري انډې به هم ډېري هر څه به ډېري که نه چا چې رالېږلی هغوی ته دعا نه کړي چې کله غټ شي سوزکې به پخپله چلی مونږ له پکې چکر راکړې دلته د میدان کې وایي یو ځګې دی شینغر ډېر ښکلی ځای دی هغې له پکې له چکر نه راکړې ته به هم بوځې ښه ټیک شو کنجوسي خو به نه کړې خبرګرو دا زمونږ سره زمونږ د میدان نماینده شاکر بھائی موجود دی شاکر بھائی ته خواست کوو چې راشي او د خپلې خور ته په خپل لاس باندې د ګاډي کاغذونه او د چابي حواله کړي خبره دا چې کم دی نو دی کې دا د بارګین رسید دی دا د ګاډي کاپي ده دا پکې چیسس پترې دی چابیان یو څونه کاغذونه چې دي نو دا تاسو ته پوره حواله شول ټیک شو او بس یو ځل بیا تاسو ته خپل طرف مبارکي درکو او هغې مسافر تل عمر په دعاګانو کې یاد ساتئ هغه هېڅ کله هم مه هېروئ ځکه چې د چا د ویزو مسلې دي د چا د اقامو مسلې دي د چا مور پلار بیمارۍ مسلې دي څوک په جیلونو کې دي
مسافر دی رنگ رنگ مشکلاتو سره مخ دي، خپل بچیان خپل کور یې پرېښی دی، هغوی دپاره تللي چې خپله حلاله مزدوري وکړه، د هغې سره سره بیا ستاسو غوندې کې خویندو له داسې یتیمانانو بچیانو هم ډېرې خوشحالۍ رالیږي. نو هغه خلک چرې هم په دعا کې مه هېروئ. خدای دې هغه ټولو مسلمانانو مسافرو څخه وکړي، خدای دې ستاسو له هم طاقت درکړي، خدای دې هغه ټولو مشکلاتو نه په امان کړي، خدای دې ډېر ښه وکړي چې زموږ سره یتیمانو بچو سره مرستې وکړي. څوک په جیلونو کې خدای دې جیلونو نه د خیر سبب وکړي، که څوک چا څه مشکلات هغه دې له خدای سم کړي. ښه ملګرو دې نه علاوه سوزکې کم تاسو د بچیانو کپړې پیزارونه بسترې د کور څونه ضرورت شوي کیټونه هر څه خو شوي، هغې نه علاوه د دې بچیانو زموږ سره 12,800 روپۍ چې کمې پاتې دي، نو هغه هم دې خپلې خور ته حواله کوم. خورې چې کومې ستاسو پیسې زموږ سره پاتې وي دا هم تاسو واخلئ، ځان ته یې قبول کړئ. زموږ اوس د دې نه بعد ستاسو چې کومه کاته وه کوم حساب کتاب و د پیسو هغه زموږ او ستاسو کلیر دی. صحیح شو جی؟ ښه ملګرو دا پروګرام د یتیم اواز دلګرام نه چې کوم تاسو کتلی اوسه موده وړاندې په دې کور دردونه وخو، الحمدلله نن حالات هغسې نه دي، نن ډېرې زیاتې خوشحالۍ دي، نن د بچیانو په مخونو باندې خنداګانې دي، نن هغه کورونه چې کومې تنبې نه وي په هغې باندې تنبې دي، نن هغه کور چې کوم د بچیانو د رزق د کپړې د پایزار مسله هغه مسلې نشته. او دا وخت زموږ سره 11:30 بجې دی چې را دننه شو، نو زموږ خور دننه لګیا وه کچن کې روټۍ یې پخولې. بیا ورته مونږ لږ ریکویسټ وکړو چې د وخت کمی دی، تاسو به لږ ساعت د خپلې روټۍ ودروئ چې مونږ ریکارډینګ وکړو، نو بیا به خپل کار. نو مقصد د خبرې دا و چې کله تاسو مرستې راولېږئ خوشحالۍ راولېږئ، نو بیا به په چم ګاونډ کې وظیفې نه غواړئ، بلکې بیا به په کور کې خپل رزق پخېږي، خپله روټۍ به پخېږي، بچیان به تعلیم هم کوي، د بچیانو خوشحالۍ به هم دلته کې نیمګړې نه وي، اخترونه راځي نو جامې پیزار به هم وي، که بچیان دیني مدرسو له ځي نو قرآن مجید جلد سپارې به هم وي، بلکې د ژوند چې کم ضرورتونه دي هر څه به وي. خدا به کله وي چې کله تاسو داسې د اخلاص سره ولاړ یې او داسې مرستې کوئ، یارانو دوستانو نه هم 2-3 او خپل جب نه هم رااخلئ، نو هغه 2 روپو 15 روپو بیا ریالونو درهمونو داسې زور وي چې بیا کورونو ته لا تعداده خوشحالۍ میلاویږي. او د هغې خوشحالیانو په بدل کې به د رب جلال نه هم دقه یو دعا کوم چې مسافرو له الله تعالی د دې بدلې هم په دې جان هم په هغې جانور کې چې لوی ژوند وي د نه ختمېدونکي، هلته دې زموږ او ستاسو دا منډه ترله د نجات ذریعه وګرځئ. نو دا خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ ملګرو. د کیمرامین عمر حیات سره الیاس سهار الله ورکوي اجازت، د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.